حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام یو جلیل القدر صحابی، هغه صحابی چې کله لا مسلمان نو د مسلمانانو په زړه کې به د هغه نه یره وه، چې کله مسلمان شو نو د کافرانو په زړه کې به د هغه نه یره وه. او یو ورځ را روان نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ای عمره وی ته په لار را روان یو شیطان دې مخې له درغې او د یرې نه شیطان ستا نه لار جدا کړه، دومره عظیم سړی. هغه عمر فاروق چې د عدل او د انصاف یو مثال د مسلمانانو دپاره پرېښوستی دی. هغه عمر فاروق د چا په مسلمان کېدو باندې چې رب العالمین اسلام له طاقت او قوت ورکړ، دا عمر فاروق چې الله پاک اسلام ته د هغې په مسلمان کېدو دومره لوی طاقت او قوت ورکړ. خو د اهل بیت په مقابله کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه عاجزي او مثال درته بیان. عمر فاروق امیر المؤمنین او یو جهاد کی مال غنیمت را جمع شو، نو صحابه براتل په نمبر مال غنیمت دی په خپل لاس تقسیمو. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه تشریف راوړ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه 1000 دینار روپیستل ولې ورکړ، هغه لاړ تیر شو. ورپسې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه راغی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مال غنیمت نه 1000 دینار نور روپیستل وغلې ورکړل. بیا ورپسې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زوی عبدالله ابن عمر نامې وه، هغه هم ډېر لوی صحابي د حسنینو نه مشر و. هغه چې راغی او رانږدې شو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لاس کړی او 500 یې راواغېستې او هغه یې ورکړې. نو چې لږ مزل یې وکړ نو راواپس شو. پلار ته وایي بابا حسنین خو زما نه کشران دي دواړه، ما خو د نبی علیه السلام په وخت کې د دین لپاره قربانۍ ورکړې دي، په مختلفو جهادونو کې ما شرکت کړی دی، اوس مې تا سره په مختلفو جهادونو کې شرکت کړی دی، قربانۍ مې دي، دغه هلکان زما نه کشران دي، هغوی له دې 1000 ورکړی، ما له دې 500 راکړی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل بچي دا خبره دې راباندې بده ولګېده، دا تا چې کومه خبره وکړه دا راباندې بده ولګېده، ځکه دا ته د اهل بیت متعلق خبره کېږي. تا ته پته ده حضرت حسن او حضرت حسین څوک دي؟ ته د حضرت حسن او د حضرت حسین د پلار په شان پلار ماله راوله، ته د حضرت حسن او د حضرت حسین د مور په شان مور وګوره، ته د حضرت حسن او د حضرت حسین د نیکه په شان نیکه پیدا کا، او ته د حضرت حسن او د حسین رضوان الله علیهم اجمعین د نیا په شان نیا پیدا کا، بیا راشه تا له باندې درکړم. تا ته پته ده د حضرت حسن او د حضرت حسین پلار څوک دی؟ حضرت علی المرتضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی. د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما مور څوک ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخت جگر حضرت سیدنا فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها. د حضرت حسن او د حضرت حسین نیکه څوک دی؟ د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغې نیا څوک ده؟ حضرت ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. ته هغې سره ځان برابرې، د هغې په شان رشتې ماله راوړه، زه به ستا هم د هغې په شان خیال وساتم. نن دې دا خبره وکړه، آینده دپاره دې خبرې نه قلار اوسېږه، تاسو په دې خبره باندې خبر. دا د حسنینو سره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه محبت. همدغه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ بهر د حسنینو سره یو ځای کې ناست وو، لوبې کولې، هسې ناست وو. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ورسره چرته په یو خبره باندې څه خفګان راغی او اواز یې ورته وکړ یا عبدي ای زما غلام. دا خبره په عبدالله ابن عمر باندې بده ولګېده او کور ته راغی. پلار ته وی بابا زه نن ډېر زیات خفه یم او تا نن ګیله کوم. ویل ولې خفه؟ ویل ځکه خفه یم چې ما ته نن حضرت حسین رضی الله تعالی عنه غلام وي
زما غلاما ولې زه د هغه غلام یم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ډېره عجیبه خبره ورته وکړه. ورته وی عبدالله کاغذ او قلم واخله ولاړ شه او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته عرض وکړه چې ما ته په پاڼه باندې ولیکه چې زه رښتیا ستا غلام یم. که دې سړي یعنې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تا ته په پاڼه باندې ولیکل او دی تا له رجسټري درکړه چې ته زمونږ غلام یې، دا ستا نه، دا ستا د خاندان او ستا دپاره د دنیا او د آخرت د دواړو کامیابۍ سبب ګرځي. ته په دې خفه کېږي چې هغې تا ته غلام وي. زه خو په دې فخر محسوس وم چې زه د نبی علیه السلام د آل غلام یم. زه د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ غلام یم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل کور کې تشریف فرماو او یو صحابي ولا راغلی و سیاسي میټینګ یې ورسره کړو. دننه په کمره کې ناست و. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راغی چې دروازه کې وکتل نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی عبدالله ابن عمر په دروازه کې ناست نو ته ورته وی یاره زما خو ستا بابا سره لږ کار دی خو ته ولې بهر ناست دی. عبدالله ابن عمر ورته وی د هغې دننه څه میټینګ دی نو زه د هغې د وجې نه بهر ناست یم چې د هغې که څه خاص خبرې وي. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د هغه ځای نه واپس شو چې یاره د هغې کومې خاص خبرې دي نا به ډېرې خاص وي چې خپل بچي یې پکې نشي کېناستې نو زه به څه وکړم چې ورشم او پکې دننه کښېنم. لحاظه هغه واپس لاړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې میټینګ ختم شو را واپس شو نو بچي ورته وایي چې بابا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راغلی او ستا تپوس یې کوم ما ورته وایي چې میټینګ دی نو هغه دا وفرمایل چې یاره ته بار ناست نو زه څه کوم چې بیا دننه ورته واپس لاړم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سخت خفه شو او دا هغه ځای نه په تیزه تیزه لاړه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر شو. ورته وی اے حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته راغلی وي نو دننه ولې نه راتلې؟ ورته وی ستا زوی بهر ناست و نو ما نه مناسب ګڼل چې یاره زوی یې دننه نه ورځي نو زه څنګه ورشم؟ نو هغه ورته ووی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی حسین ته به زما د زوی سره ځان برابرې والله چې ته خو ما ته زما د بچو نه په درجه کې ډېر زیات اوچت دی. ته خو د دواړو کونو سردار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې داسې ډېر میټینګونه په تا باندې قربان او ستا چې کله څه کاري نو ته به راځې نه، ته به ما ته خط رالیږي، ته به ما پسې څوک رالیږي، زه به هر څه پرېږدم او ستا خواله به راغلم چې ستا څه ضرورت دي زه به هغه پوره کړم. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا د اهل بیت سره محبت